اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شپږشتمه سپاره سورة احقاف د شپږشتمې سپارې لومړنی آیات مکی صورت دی سلور پکې رکوګانې دي او 15 ورکی آیاتونه دي مناسبت د مخکی صورت سره په څو وجوه باندې واضح ده لومبنه وجه چې په مخکی صورت کې حامیم راغلی الجاسیه او دلته راغلی په مخکینی صورت کې هم صفت د قرآن پاک دلته هم صفت د قرآن پاک او بل دا خو ماشاءالله تاسو ته اوس معلومه شو چې په مکی صورتونو کې خو کل عام یو څو خبرې وي دا الله تعالی د یووالي بیان پکې شي ځکه چې مکې کافرانو خو الله یو نه منلو یې خو یو یې نه منلو والذین کفروا هم بربهم یعدلون او کافران خلق الله سره خلق برابري نو الله سره به خلق برابرول او د مرګ نه پس په زندګۍ باندې د دوی شکو اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون پوه شئ مختلفو آیاتونو باندې د دوی دا خباثت ثابتو چې هغوی به دا اعتراضات کول نبی علیہ السلام نبوت به نه منلو وی چې داسې یو فرشته راوله چې هغه موږ ته وایي چې او خلکو دا د الله نبی وی منو چې تاسو سره داسې یو فرشته ګرځېږي هله به دې ومنو مخکې دا آیاتونه تیر شول چې ابو جهل دغه وویل چې کله مرګ نه پس زندگی وي نو موږ له کسی ابن کلاب را پورته کړه چې دا موږ نیکو ډېر رښتونه یې سړی و چې هغه نه موږ پوښتنه وکړو چې رښتیا آخرت کې څه شی شته که نه نو الله پاک ورته فرمایي چې دا فرمایشي معجزې م خدا کا زه نبي له ورکړم دا فرمایشي معجزې دي د تاسو د فرمایش مطابق خدا کا معجزې وي حامیم الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم د دې په ترجمه باندې خپويږي تنزيل الكتاب نازل دل د کتاب دی من الله د الله تعالی د طرفنا العزیز چې ډیر غالب دی الحکیم خاوند حکمت والا دی ما خلقنا السماوات والارض مونږ نه پیدا کړی اسمانونه او ځمکې وما هغه څه بینهما چې په مین د اسمانو او پزمکو کې دي الا بالحق مگر په حق باندې واجل مسمى او یو مقرر وخت پارم پیدا کړی دي کزمکې دي کا اسمانونه والذین او هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی عما د هغې څه نه انذرو چې دوی یرولی شي معرضون دوی مخ اړونکي وي قل ورته وفرمایه ای نبی صلی الله علیه وسلم ارأیتم تاسو خبر راکئ ماته ما د هغې بوتانو په حق لا تدعون من دون الله چې تاسو یې عبادت کوئ بغیر د الله تعالی نه ارونی ماته وښایئ ماذا خلقو دوی څه شی پیدا کړی دی من الارض د ځمکې نه دغه بوتانو څه شی پیدا کړی دی د ځمکې نه څه شی خو پیدا کړی اسم نه دی چې دوی پیدا شوي دي ترکان ورته ترخز راغستی و او په هغې طریقې باندې د لرګي نه یو بوت جوړ کړو سنگ تراش ورته اسباب او آلات راغستی دي او دا سر مارې وله وټکالو د غوږونه او سر یې جوړ کړو زرګر را پورته شو او سره زر را یو کړل او دغه سي یو بوت جوړ کړو صحیح ده کنه
نو خپل خاصیت شي نشي پیدا کړی چې بلکې دوی انسانان راپورته جوړ کړي. ام لهم یاشته د دې بوتانو د پاره شرکن شراکت فی السماوات پاسمانو کې. ائتونی راوړې ماته به کتاب یو کتاب من قبل هذا مخکې د دینا چې په مخکینی کتاب کې ویل شوی وی چې دا بوتان د الله سره په اسمانو کې شریکان دي. هاذا چې دا خبره ده. او آثارت من علم یا سباقی حصہ د علم راوړی داسې د علم حصہ چې باقی پاتې شوی وي هغه راوړو چې په هغې کې موږ وګورو چې آیا خلکو د دوی دپاره شرک ثابت کړی او که نه. ان کنتم صادقین که چېرته یې تاسو رښتوني. ومن اضلو او څوک دی ډېر ګمراه ممن د هغې چا نه یدعو من دون الله یدعو چې عبادت کوي من دون الله بغیر د الله تعالی نه. من هغې چاته لا یستجیب له الی یوم القیامه چې اجابت نشي کړی آواز نشي ورکولی له دغې داعی له الی یوم القیامت تر ورځ د قیامته پورې. وهم او حال دی چې دا بوتان عن دعائهم غافلون د دغې خپلو عابدانو د عبادت نه ناخبر دي. وَإِذَا او هر کله حشر الناس چې را جمع کړی شي خلک کانو نو وي بدوی لهم دغې بوتانو دپاره اعداء دښمنان. په دا دنیا باندې تی طوافونه کې دغې بوتانو نه سره زر او سپین زر ورچوي په جولو کې او په مندرونو کې، خو په ورځ د قیامت باندې به دوی دښمنان وي د دغې بوتانو. ځکه چې حقیقت به ورته معلوم شي چې دا بوتان خو زموږ نه مخکې په دوزخ کې لامبې وی او ګرځي را ګرځي. مطلب چې الله پاک کې د فرشتو په واسطه باندې کله ایلی بوزي او کله دیلی. او داسې یو وخت به راشي چې الله تبارک وتعالی به دوی له ژبې ورکړي او دوی به ورته وایي چې چټیم نه موږ عبادت کړو، موږ خو هېڅ شی نه وو. دا د بوتانو حال دی او په دا دنیا باندې خلک ورته سجدې لګوي او ورته لغړېږي. وکانو او وی بدا بوتان بعبادتهم په عبادت تخپلو عابدانو کافرین انکار کوون کی ورته بچنا مخو عبادت زمونږ عبادت خو تاسو نه کړی. و اذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې تلاوت کول شي په دوی باندې زمونږ آیاتنا بینات واضحه قال الذين كفروا وای هغه کسان چې کفر کړی للحق حق دا لما جاءهم هر کله چې راشي دوی ته دغه حق نو حق ته څوای هذا سحر مبین دا جادو د ښکارا. ام یقولون یا ییدا د مکی کافران افتراه چې د ځان نه جوړ کړي دروغ نبی علیہ السلام. قل ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم ان افتریته کجرته ما د ځان نه جوړ کړي وي دا کتاب دا خبرې نو فلا تملکون نو تاسو مالکان کې گیلی زما د پاره من الله د عذاب د الله تعالی نشه اتشی. کدا الله عذاب مال راشي نو تاسو ماته ما بچ کو پرې چې ما ز په لپیټ کې راشم. خود دین دا ثابت شوا چې زه داسې زړور او بهادر لګیایم چې ما د ځان نه دروغ نه تړلی بلکې الله تبارک وتعالی چې څه ویلي هغه مې بیان کړل. هو اعلم د الله تعالی خپويږي بما پاغت سبانه تفیدون چې تاسو بحث کوي فيه په هغه کې. وکفا او کافی دی به دغه الله تعالی شهیدن گواه بیني و بینکم زما او د تاسو په منځ کې وهو الغفور الرحیم او دا الله تعالی ډیر بخون کوي دی او ډیر رحم کوون کوي دی. قل ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم ما كنت نمز بدعا من الرسل نوې د رسولانو نه زغه څه نوې د رسولانو نه نیم بلکې مخکیم رسولان تیر شوی او مغه طریقه باندې زم راغلم څه نوې خود رسولانو نه نیم. وما ادري او ما تپته نشته ما يفعل بي چې ما سره بس کولای شي ولا بكم او نه دا پتشتا چې تاسو سره بس کولای شي. ان اتبعوا الا ما يوحى زه تابعداري نه کوم مگر د هغې دینه چې وحی کولی شي الی ماته. وما انا الا نذیر مبین او نیم زه مگر یرونکی ما مبین ښکارا. دغه آیات چې دا د تفصیل ظاهر
علماء لیکلي چې دا آیات منسوخ دی. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. دا آیات منسوخ دی ځکه چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایل انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه نه پوهېږم چې ما سره به څه کېږي. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله تا ته مخکینی او وروستونی تمام ګناهونه معاف کړي. وګوره پته یې ولګېده. په هغې علماو کې جریر طبري، امام حاتم د کشف البیان والا صاحب او علامه قرطبي صاحب او نورم ځینې مفسرین دي چې هغوی لیکلي چې دا آیات کریمه منسوخ ده ځکه چې نبی علیہ السلام مبارک ته خو پته وکنه كنت نبیا و آدم بین الماء والطین. بیا څنګه یې چې ما یفعل بی ولا بکم. یو دویمه خبر دا چې دلته نفي د علم نه راغلی. وما ادري وما اعلم نه ویلې. صحیح وکنه دلته نفي راغلی د درایت د تشي طالبانو یو علم دی یو درایت دی. څه شي؟ یو علم دی یو درایت دی. وایو درایت چاته دی؟ دلته درایت نفي ده. په عقل باندې یو سیز حاصلول، په قیاس باندې یو سیز حاصلول په خپله. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته په خپله په خپل قیاس دا پته نشته. ما ته په خپله په خپل قیاس دا پته نشته. نور د علم په لحاظ سره پته شته. نو ترجمه به دا کېږي وما ادري او زه په خپله نه پوهېږم ما یفعل بي د خپل ځان نه زه نه پوهېږم ما یفعل بي چې څه به کولی شي زما سره ولا بکم او نه دا پته شته چې څه شی به کولی شي په تاسو باندې. نو دلته نفي د درایت تو. درایت ټول علما لیکي. هغه منجد خدا لیکلي چې په حیله باندې یو سیز باندې پوهېدل. په حیله باندې، حیله خو پېژنو چل، حیله یعنی په قیاس باندې یو سیز حاصلولو ته درایت دی. نو زه خپله دا قیاس نه کوم چې ما سره به څه کېږي. په دا زه نه پوهېږم. یعنی خپل قیاس باندې زه نه پوهېږم چې ما سره به څه کېږي. البته د الله په ورکړه چې څه دي نو هغې ما ته پته شته. صلی نبی علیہ السلام دا حدیث څومره مشهور دی. انا سید ولد آدم ولا فخره. زه تمام اولاد آدم به مشر یم په ورځ د قیامت باندې، خو په دا باندې زه فخر نه کم. او بیا یې چې ولواء الحمد بیدي، زه حمد چې کومه جنډه او دا به ما سره وي. آدم علیہ السلام او د آدم علیہ السلام نه علاوه به ټول ته لاندې وي، خو زه په دې باندې فخر نه کم. محدثین یې چې څه لایي چې زه په فخر نه کم، حالانکې د فخر مقام دی، ډېره لویه درجه ده. اجه دغه مطلب دا چې پیغمبران به په دې فخر کې چې شکر دی موږ د نبی علیہ السلام د جنډې نه لاندې ولیاړو. پیغمبران به فخر کی، نبی علیہ السلام فخر پې نه کی. انبیاء به فخر کی. نو چې نبی علیہ السلام ته پته نشته بیا څه لایي چې زه تمام اولاد آدم سردار یم. د حمد جنډه به ما سره دا خو سیاستو کې ټولو کې نشته. آدم علیہ السلام د هغې نه علاوه ټول به ترې لاندې وي. نو غرض دا چې دلته نفي د درایت تو په خپل قیاس باندې زه نه پوهېږم. نور د الله په ورکړه، د الله په علم چې مالې را کړی دی، د الله په فضل ما ته دغو ټولو خبرو پته شته دی. بدعت لفظ راغی بدعن نه وای. بدعت څه ته ویلی شي؟ المفردات کتاب کې علامہ راغب اصفهانی رحمه الله د دې تعریف کړی دی. داسې قول پیش کول چې د هغې بنیاد په شریعت کې نه وي، او داسې کار کول چې مخکې چا نه وي کړی، دغې ته بدعت ویلی شي.
داسې یو قول پیش کول چې په شریعت کې بنیاد نه وي، داسې یو کار کول، عمل کول چې په شریعت کې مخکې مثال نه وي. نو دغه ته څه ویلی شي؟ بدعت. بدعت چې دا بیا په څو قسمه باندې دی. بدعت بیا په څو قسمه باندې دی. یو بدعت هغه دی چې هغې ته ویلی شي واجب بدعت. بدعت ته یو خامخا به کې واجب دی، لکه د بدعقیدو خلکو دپاره دلایل برابرول، بدعقیدو خلکو دپاره د هغې په خلاف باندې دلایل برابرول، لکه جبریا او قدریا او روافض. دا خو د نبی علیه السلام په دور کې نه وو که نه، د دې خلاف دلایل تیارول، دا واجب بدعت دی. او دویم نمبر بدعت چې دا مستحب، لکه دینی علوم و تصنیف کتابونه جوړول، مدرسې جوړول، مسافرخانې جوړول، دا هغه بدعت دی چې دا مستحب بدعت دی. او دریم نمبر حرام بدعت، دا الله تعالی او د نبی علیہ السلام مبارک د قول خلاف عقاید برابرول. او څلورم نمبر مباح بدعت، نوې نوې لتې اغستل او خوراکونه کول. دا یو بدعت کار دی خو جایز دی، ناروا ورته مایا. او مکروه بدعت، جماعتونو کې ډیزاینونه جوړول او یو شی او بل شی چې د انسان توجه واوړي په مانځه کې. نه دغه علامه شامی رحمت الله علیه دا تقسیم کړی، دا موږ د ګیډې نه دی کړی. علامه شامی رحمت الله علیه دغه بدعت 5 قسمونه بیان کړي. رد المختار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 252. علامه شامی سے فرمائی چې د بدعت دغه 5 قسمونه دي. علامه نووي رحمت الله علیه هم دا 5 قسمونه د بدعت والا بیان کړي. خا کڅو کوی چې کل بدعت ضلاله، نبی علیہ السلام فرمائی ہر بدعت سے دا گمراہی دو، وکل ضلالت فی النار، او ہر گمراہی با بچرته وی پور کی. نو علامہ نووی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی چې دا عام مخصوص الباز دی، ټول نه دی. که هر بدعت گمراهی شي بیا د خلق د مدرسو نه د لنټرې درې کی، بیا د خلق هر هغه کار مکه کوم چې صحابه وکړي، دا کارپیټونه مرپیټونه غونډ کو، دا مربلم غونډې کو، ځکه دا خو هیڅ هم نه دی کړی. او کنا د تا لپاره جایز او ما لپاره ناروا، نو دا خبره غلط دي. چې جایز وي تا لپاره هم جایز وي او ما لپاره، او چې ناروا وي نو د هر چا لپاره به ناروا وي. موږ دا میلادونه او دا کو د نبی علیہ السلام مبارک براتک، حالانکه اول خو میلادونه سره د قرآن او د حدیثو خلاف دینه. حدیثو کې داسې نمونې او داسې مثالونه شته چې نبی علیہ السلام مبارک دغه میلاد تیرا ثابتېږي. خو که څوک دا وایي چې یاره صحابه نه یې کړی، نو صحابه خود نه یې کړی چې د نبی علیہ السلام په غم کې داسې و چې بالکل یې ژړل، خلکو کورونه پرېښول، مدینه منورې چاله خوند نه ورکالو. دمره دوی د نبی علیہ السلام په وفات کې رنجیدو او غمجنو. تاسو لاندې ورته دا وایو چې کوم صحابي ویلي چې ما یې کوم، که کوم صحابي نه یې کړی په دغه شان لکه څرنګې مونږ کو په 12 کې، نو منع خو یې نه و کړی که نه.
بل هغه دورو د نبی علیہ السلام په صفاتو باندې نه مړېدل، نعتونه او د مبارک باندې درود شریف او محبت او عقیدت زین چې د نبی علیہ السلام مبارک هر یو جمع هر یو د جمعې مونږ به دادا سے ولګا میلاد شریف. نو یې بچاله کدا دولسم کې دا میلادونه چې دا بدعت دي، خانو بدعت دي خو وګوره اول خو بدعت د سره دینه، ځکه چې په حدیثو کې دی مثال شته بدعت چې کوم تعریف ته هغه په نه صادقي. بدعت هغه کار چې د نبی علی السلام په شریعت کې داغي مثل نوي او مثل شته د میلاد شریف، نو بدعت نشو. او دویم دا چې په میلاد شریف کې ناروا کار را توخوا چې زوین چې بالکل دا ناروا کار دی. نو په دغه طریقې سره طالب علمانو تاسو خپل عقاید برابر ساتو. د نبی علیہ السلام په شان باندې ځنې خلکو کورونه ورانیږي، طبیعتونه داسې په خراب شي چې ځین چې کله یو يهودي په مخ کې ذکر وشي نو شاباسای بدر کی، خو کله د په مخ کې وکړو نو راپورته بشي او داخله باندې بدر لاس کی چې ما بیان. نو دا هغه حدود دي چې سړی کراس کی او په خپل ضد کی او په خپل دغه حسد کی هغه خبره چې ډیر لري حدا پورې لاړ شي. ډیر داسې شي نه چې په اسلام کې چا نه کړی دوی کی. جمعې په شپه باندې کوم صحابه کرام مسجد نبوي کې غونډېدل او وار یو صحابي کارگزاري بیاناله هیڅ چا نه کړی. چیرې ما داسې کړی ما داسې ریاکاری کړی او پلانکی باندې مګیره پرې خو ریاکاری مو وکړه دا ویلې بیانې تا زه چې د الله ذکر په زور باندې کم ته چې وګوره ریاکار تا او کته د جمعې په شپه باندې په خپل مرکز کې راپورته کېږي د خلکو په مخ کې وایي چې یاره ما خو دمره کسانو باندې مونږ شروع کړو، دا ریاکاري نه، دا بالکل دین دی او دا ته څه یې دا ټیک دی. نو غرض دا چې څوک په منظر اړول په چا ګیره پرې خول دا ډېر ښکلی عمل دی، خو چې کوم نور ښکلي عملونه دي هغه هم تسلیمېدل پکار دی. خواہ مخ کے گورو طالب علمانو ترجمے تا قول ورتو فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم تاسو خبر را کئی مالا انکانا من عند اللہ کچرتوید اللہ تعالی دا طرفنا وکفرتم او تاسو کفر کڑے دے بھی پدی بانی پدی کتابانی چی قرآن پاک دے وشہد شاہد او گواہی کڑی دا یو گواہی کون کی من بنی اسرائیل علی مثلے د بنی اسرائیلو نا په مثل د دې باندې فآمنا نو ایمان راوړو واستكبرتم او تاسو تکبر وکړو. د بنی اسرائیلو یو عالم دی چې هغه عبد الله ابن سلام صاحب دی، هغه چې قران پاک واوریدو ایمان پې راوړو او تاسو تکبر کوو او نه منو. ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين، هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته، لار نه خای قوم ظالمانو ته. وقال الذين اويل بهغ کسانو کفرو چې کفر کړي. خا عبد الله ابن سلام سے ډېر نیک انسان په دغه کې مفسرین فرمایي چې مراد تینا عبد الله ابن سلام سے دی. بخاری شریف کې حدیث راغله 4480 نمبر حدیث ده. عبد الله ابن سلام سے فرمایي چې ما په مدینه منوره کې کجوري را شو کاله د باغ نه چاوي چې نبی علیہ السلام مبارک ہجرت وکړو مدینه منورې لراغی ارته مپزای پرې خول او منډه مکړل نبی علیہ السلام لراغلو. عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. عبداللہ ابن سلام سے فرمائی چې ما او قتل چې د نبی علیہ السلام مبارک چې کوم مخ دی
دا مخ د یو درویغزن سړی نشي کېدی بلکې دا د یو ریښتوني سړی مخ کېدی شي. دغه نه دا پته مو لګي دا چې دغه عقیدې پته د مخ نه لګي، د عقیدې او د نظریې او د حقانیت دا پته دغه مخ نه لګي. نو اچھا ما ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان در باندې راوړم، خو د دریو خبرو تپوس. اول دا چې جنتیانو اولنې خوراکا، دویم دا چې کله ماشوم پلار ته لاړ شي نیکه ته، او کله ماشوم ماماګانو ته لاړ شي، دا کې څه خوبي ده. او دریم دا چې په ورځ د قیامت باندې هغه وړومبنې علامه د قیامت هغه څه شی ده چې کله قیامت قائم شي. نبی علیہ السلام فرمائی عبداللہ ابن سلام په جنت کې اوله خوراکه د جنتیانو د مایانو کلیجی دو. یو بچای کله ماماګانو ته لاړ شي، کله نیکه خاندان ته لاړ شي پلار طرف، دا الله تعالی د دغه انسان که مذکر دی او که مؤنث دی د دوی په دې بدن کې منی پیدا کړی، او هغه منی چې د چا زیات شي ماشوم او بچای همغه طرف ته ځي. او دریم نمبر دا چې قیامت ته نږدې علامات چې قیامت قائم وي هغه دادو، هغه قیامت ړومبنې علامه چې د مشرق نه به اور راوخیږي او ټول خلق به مغرب طرف ته جمع کی. عبداللہ ابن سلام فرمائی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یهودیان ډیر بل قسم خلق دي، کزه اوس ورشم یا دوی خبر شي چې د اسلام قبول کړو مؤمن شو، نو دا به نور ډرامې را پسې وکړي. که خوښه مې دا خلق راوغواړه دغه په مخ کې به دا کلمه زه بیا ویم، خو ما متعلق لږې پښتنې پرې وکړه. نبی علیہ السلام یهودیان راوغوښتل بني اسرائیل چې په مدینه منوره کې ډېر وخت نه اوسېدل، چې راغلل نبی علیہ السلام عبداللہ ابن سلام صرف داسې کوټه کې کېناوه. اچھا بني اسرائیل تاسو کې عبداللہ ابن سلام څنګه سړی دی؟ اچھا هغه خو په مونږ کې ډېر زیات پوه دی او د ده پلار هم په مونږ کې ډېر زیات پوه او ډېر اوچت انسان دی. اچھا که هغه ایمان راوړی نو تاسو څه خیال دی؟ اچھا نشي کېدی. اچھا بیا هم چې نشي کېدی. اچھا راوځه پې اچھا اشهد الله اله الا الله و اشهد انک رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره ملت منځ کې نه تیر وی چې چا وی چې دا په مونږ کې مشر دی، استغفر الله، چا وی چې د پلار په مونږ کې مشر و پیژنو یم نه، دا دمره ګوره عجیبه غوندې خلک دي. نو الله پکې چې وګوره په دغه قرآن پاک په حقانیت باندې یو شاهد گواہی وکړه چې دا هغه شاهد نه مراد څوک دی؟ عبداللہ ابن سلام. وقال الذين ويل باغي کسانو کفروا چې کفر کړي دي للذین هغه کسانو ته امنو چې ایمان راوړی دی لو کان کچرته وای دا قرآن پاک خیره بهتر ما سبقونا نو مونږ به وړاندې والے نه وای کړی الیه دیتا، نو ما سبقونا الیه دا ترجمه یو مونږ به نه وای مخکې شوي الیه، یعنی دوی به مونږ نه وای مخکې شوي الیه دغه قرآن پاک ته، ما سبقونا دوی بنوي مخکې شوي نه زمونږ نه الیه دغه قرآن پاک ته بلکې مونږ به مخکې شوي وای. وای زو پاغه ټیم کې لم يهتدوا چې دوی هدایت بیان متو به په دې قرآن سره، فسيقولون زرد چې دوی وای هذا افک قدیم دا بهتان دی قدیم پخوانی، دا دروغ دی پخوانی. ومن قبله او مخکې د قرآن پاک نه کتاب موسی کتاب د موسی علیہ السلام، کتاب د موسی علیہ السلام
امام او پیشوا او تورات و رحمه او رحمتو وهذا کتاب او دا کتاب دی مصدق تصدیق کون کے دی لسانا عربیا پجبا دا عربی زبان کے دی لینذر د دې د پاره چوي روي دغه کتاب الذين هغه کسان ظلمو چې ظلم کړي دي وبشرا او زیر دي للمحسنين د نیکانو خلقو د پاره ان الذين بشك هغه کسان قالوا چې دوی وايي ربنا الله چې رب زمون الله تعالی دی ثم استقاموا بیا پوم دې باندې ولیاړوي هم دا خبره باندې ولیاړوي چې رب زمون الله دی فلا خوف عليهم نو اچ رب نوی په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدوی غمجن کیږي اولئک اصحاب الجنه دا کسان چې ویلی دي چې الله زمون رب دی او په دې باندې ولیاړیو ملګری د جنت دی خالدینا فیها مشبوی په دې جنت کې جزاء بما كانوا يعملون دا بدله دا د هغه څه چې دوی چې عمل به کولو ووصينا الانسان او موږ حکم کړی دی انسان ته بوالديه حسنا چې خپل مور پلار سره خېګړه کوا بوالديه چې خپل مور پلار سره احسانا خېګړه کوا صلا حملته امه بار کړه او دا بچي خپل مور کرها په سخته سره ووضعته او ویزه غولو دا بچي کرها په سخته او په تکلیف سره وحمله وفصاله 30 شهرا او حمل د دغه بچي وفصاله او د شودونا جدا کېدلو د دې بچي 30 شهرا دا دیش میاشتې حتی تر دې پورې اذا بلغ اشده کله چې ورسیږي دا بچي اشده خپل مضبوطیاتا والدین سره خېګړه کوا زکا چې حملته امه کرها ووضعته کرها کتابو دا لیکلی دي او دا لیکایشتا احادیثو کې او په مختلفو روایتو کې مفسرین دا ذکر کړي چې هر هغه زنانا چې هغه کله بچای په ګډه باندې شي نو الہ العالمین دغه زنانا لا الہ العالمین ډیر اجر نه ورکړي خصوصا چې په کوم ټیم کې بچای پیدا کیږي الله پاک دغه مور لا د یو شهید قدر ثواب او اجر ورکړي یو شهید قدر دغه بچی په پیدایش باندې او بیا چې یو شپته روي بچی د پاره داغه د پرورش د پاره نو حدیثو کې ذکر راغلی اچھا الله دمر اجر ورکړي لکه یو مجاهد چې د اسلامی ملک د سرحدونو حفاظت کی واغې تشپتی رہی الله هغه شپې قدر ثواب ورکړي چې یو مجاهد اسلامی ملک د سرحد حفاظت کی غونډه شپې تیر کړه دمر اجر دغه زنانه ته ملاوي خبر دار اغلا چې ماشوم لبد 100 کال پرې شوده ورکړي بهار شریعت کی مولانا امجد علی رحمت الله علیه په اومه عیسی په 19 صفه باندې دالی کلی دي چې د 2 کالو لپاره شوده بخ په مور بچی لور کوي نن په جمرود کې ټریلنګو نو التا ډېر ډاکټران صاحبان راغلیو مونږ ته په کې دعوت شوی وی راغلو دفتر د طرف نه نو پاغي کې هغه ډاکټرانو صاحبانو ډېر ښه خبره وکړه پاغو کې یو خبره دا وکړه چې اکثر زنانه یې چې د ما په سینو کې شوده نشته اجدا چې ته په زرو کې یو زنانه دا غلطه خبره ده چې الله بچای پیدا کړو د رزق تنظیم ول نه کړی اجدا شوده وی خو چې زنانا هغه بچیلا پاغه فرست ټایم کې شوده ورنه کی چې څنګه بچای پیدا شو دا شوده واپس لاړ شي
او په دغه طریقې سره مطلب چې ختم شي. نو دا خبره چې 100% غلطه او بالکل حقیقت دا ده چې یورپ په ملکو کې به دا خبره وا، یورپی ملکونو کې مغربي ملکونو کې دا خبره و چې زنانا بچو له شوده نه ورکوي چېرې مونږ رنګ خرابېږي. چې که یقین شي چې اوس اکثر په مغربي ملکونو کې د زنانو ته هم د دغې سینو نه کینسر لګېږي او دنیا زنانا هغه مطلب چې د کینسر شکار شوی. چې هغوی بیا وجه وکته چې دا څه وجه وه، چې وجه یې دا و چې بچو له شوده ورکوو. نورونو ډېر احتیاط په دغو مسلو کې پکار دی. شوده دا الله تعالی د دغه انسان او د زنانا په بدن کې هغه سیس پیدا کړی چې د بچی د پیدایش دپاره د هغې پرورش دپاره دا یو داسې بهترین خوراک دی چې تر 6 میاشتو پورې ماشوم له خو چې مسلسل ورکړی شي او د 6 میاشتو نه بعد چې دام ورکولی شي او هغه خبره چې کله وریژې او کله پستا روټۍ او کله کیلا او کله سیشی او کله سیشی دا ورکولی شي. خو په اسلام کې 2 کالو پورې شوده به ورکوي. 2 کالو پورې 2 کالو په دغې 2 کالو کې یا د 2.5 کالو شودو د څښلو موده 2 کاله د رضاعت د ثابتېدو دپاره 2.5 کاله دی. څه مطلب دا چې 2 کالو پورې به یو مور خپل بچی له شوده ورکوي او که په 2.5 کاله عمر کې ماشوم د یوې زنانه شوده وڅښل دا زنانه یې مور شوه، دا زنانه یې مور شوه چې د 2.5 کالو یې څښاک پې وکړي خو نور به شوده ورکوي 2 کالو پورې. خو چې هغه مور و خور دا پې ثابتېږي لکه مونږ یې چېرې رضایي مور یې و رضایي خور یې و یاره شودې یې ورکړي و تا یې ورکړی دا یایي که نه یې دلې مسلې خلک پوښتنه کوي. نو دا په 2.5 کالو ټیم کې چې یو ماشوم څښاک وکړي، یو ماشوم د 3 کالو دی هغه د یوې زنانه نه څښاک وکړو رضاعت پې نه ثابتېږي. مونږ نشو ویلی چې دا زنانه یې مور دو، یو هېڅوک هم نشي ویلی. 4 کالو په موده کې شودو څښاک دې وکړو رضاعت نه ثابتېږي. مسلم شریف حدیث دی 2555 نمبر حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمائی دا هغې سړي څنګه دې په خاورو کې ککړه شي، دا هغې سړي څنګه دې په خاورو کې ککړه شي 3 وارې ویلي، دا هغې انسان څنګه دې په خاورو کې ککړه شي چې په مور پلار کې دواړه یا یو بیاموزي او د هغې په خدمت په وجه باندې جنت ته داخل نشي. نو خدمت یې پکار ده. اذا هر کله بلغا چې ورسیږي اشده خپل ځوانۍ ته دغه ماشوم وبلغا او ورسیږي 40 سنه 40 کالو ته قال نو دی ربي اے رب زما اوزعنی مال توفیق را کې ان اشکر نعمتک التي انعمت علی چې زه شکر ادا کوم دستا هغه نعمت چې تا انعام کړې په ما باندې وعلى والدي او زما په والدینو باندې. علما فرمایي چې دا ابوبکر صدیق صاحب چې دا دعا یې کړې وه وان اعمل صالحا. په صحابو کې ابوبکر صدیق صاحب هغه شخصیت دی چې مور پلار دواړه څو مسلمانانو، نور صحابه داسې نه و چې مور پلار دواړه مسلمانانو. ابوبکر صدیق صاحب هغه شخصیت و چې مور پلار دواړه مسلمانانو، او ابوبکر صدیق صاحب هغه شخصیت دی چې په خپل هم صحابي دی، پلار هم صحابي دی، زوی هم صحابي دی او نوسه هم صحابي دی. دا درجه هم دته ملاو. وان اعمل او دا چې زه عمل وکم صالحانه ک ترضاه چې ترازی شي رانا واصلح لي في ذريتي
او ماتا صحیح کی فی ذریتی اغا اولاد زما یعنی اصلاح کی زما د اولاد انی تبتو الیکا بشک از توبه و باسم تاتا و انی او بشک از من المسلمین د مسلمانانو نیم دی تابدارو نیم اولئک الذین دا حق کسان دی نتقبل عنهم چې مونږه قبلو د دوی نه احسن ما عملو ډیر ښه هغه څه چې دوی عمل کړی دی ونتجاوز او مونږه معافی کو عن سیئاتهم اغه بدیو د دوی لرا فی اصحاب الجنت په ملګرو د جنت کې بوي وعده صدق وعده د رښتیا ولدا الذي هغه کانو چودوی یوعدون چې د دوی سره وعده کولای شو والذي او هغه بچي چې هغه کافر دی قال یی لوالديه خپل مور پلار ته اوفل لکما بد حال دی وی د تاسو دواړو د پاره افسوس دی وی د تاسو دواړو د پاره اتعداننی آیا تاسو وعده کوي زما سره ان اخرجا چې زبر ازم د قبرنا وقد خلت القرون او په تحقیق سره تیر شوی دی د زمانو خلق من قبل مخک زمانہ وهما او دا دواړه مور پلار به یستغیثان الله فریاد کوي الله تعالی ته دا والدین چې یا الله په دغه بچی باندې څه وشول ویلکا تباید وی تا د پارا امین ایمان راوړه اے بچیا تباشوي ان وعد الله بشک وعد الله تعالی حق اختیارا فیقولون وایدا ما هذا ندا کتاب الا اساطیر الاولین مگر قصې دي د پخوانو خلقو اولئک الذین دا هغه کسان دي حق چې ثابت ده علیهم القول په دوی باندې هغه وینا د عذاب فی قد خلت په امتونو کې په تحقیق سره تیر شوی دي من قبلهم مخکې د دوینا من الجن د پیریانو نا والانس او د انسانانو نا انهم بشک دوی کانوا خاسرین تاوانیان ولکل او د هر یو د پاره درجات درجی دي مما د هغه سن عملو چې دوی عمل کړی دی وليوفينهم او خامخ په تاکید سره بدل ورکی الله تعالی دوی ته اعمالهم د دوی د اعمالو وهم لا یظلمون او حال دا دی چې دوی سره به ظلم نشي کولای و یوم او باغ ورید باندې یورد الذین چې پیش کولای بشیاغه کسان کفرو چې کفر کړي علی النار پور باندې نو نیک اعمال ډېر کولای شه الہ العالمین موږ په نیکانو کې شمار کی او چې شمار کړي دی نو خدای پاک نیکانو د خلقو نه موږ مو باسي سبئی ترجمه کې تیر شول نیک انسان چې کله وفات شي سلويخ توريزه زمکه او اسمان پسې جاړي سلويخ توريزه اجه په اسمان کې او دوی دروازې دي چې و دروازه باندې د نیک سړی رزق را کوزيږي او په بل باندې د دغه نیک سړی نیک عملونه خيږي خو چې کله دا بند شي نیک انسان وفات شي دا دواړه دروازې ورپسې جاړي دا دواړه ورپسې جاړي او حضرت علی سے فرمائی چې په کوم ځای باندې نیک انسان مونږ کی هغه ځای ورپسې جاړي ولا شي چې خدای پاکه د دغه نیک انسان د وجنه په مام رحمتونه راولېدل نو نیکواله ډېر خدای الہ العالمین مونږ ټول نه نیکان صالحان بندگان جوړ کړي مونږ کې خدا کار خراب دی چې څوک نیکان شي ریاکار شي یاره اول نیکان نه او چې نیکان شي ریاکار شي پاغ مګیره پرې خو په دغه مونږ شوري کو خاصله یې مونږ و د کړل د ارڅم ټیکلو دا غونډه دنیا د مسلمان کړل خنویای چلا کله به جشپې والا چې تاجد لرا پورته میرا سپیډ را غوا ویګا چې سپیډ زیات غ پیدل چې بل ورته چلا نه غ پیدل خو نه اجنا والا چې غ دریو بجو ټیک کی او یې کنه زه خو منځل را پورته کېږم و هر کله را پورته کېږم دا عبادت چې کوم دي دا خرابېدل نه دي پکار کا منځل را پورته کېږي او کنه را پورته کېږي
خو د دې مطلب چې اظهار نه دی پکار. او بیا ځنې ټینګې خیر سړی د مسلې پوښتنه وکړي چې دا تهجد څو رکعاته دي یا څه شی دی، خو چې نیت ته پکې ریاکارۍ نه وي هېڅ خبره به دا کې نشته. نو کوشش دا پکار دی چې په نیک اعمالو کې مونږ تاسو دا خپل نیک اعمال ضایع نه کړو. او په هغه ورځ باندې چې پیش کولای بشي هغه کسان چې کفر کړی دی په اور باندې، اور ته به پیش کولای شي. اذهبتم طیباتکم، آیا وړي دي تاسو طیباتکم هغه ثوابونه د تاسو فی حیاتکم الدنیا پاغه ژوند د تاسو الدنیا دنیا کې، واستمتعتم او تاسو فائدہ حاصل کړي وا به په دغه ژوند دنیاوي کې په دغه هر څه باندې، فالیوم نن ورځ چې تجزونا تاسو ته بدله درکول شي عذاب الهونی، هغه عذاب چې الهونی شرمون کړي او سپکون کړي، بما کنتم تستكبرون په سبب د هغه چې وای تاسو چې تاسو به تکبر کولو فی الارض پس مکه کې بغیر الحق پنا حق باندې، و بما په سبب د هغه څه کنتم چې وای تاسو تفسقون چې تاسو به فسق کولو ګناي کبیره بم کولا. اوس د یو قوم ذکر را روان دی چې هغه قوم ذکر مخکم څو واره تیر دی. عادیان ورته یې د هود علی السلام قوم، د دوی چې کومه علاقه ده دا د عمان او د عدن په منځ کې یو ځای دی. عمان خلک یې کنه عمان ملک لسم، عمان او عدن دغه دوه ملکونو په منځ کې یو ځای دی چې هغه ته احقاف ویل شي. دا احقاف علاقه د چاوا د هود علیه السلام. دویم روایت پکې دا دی چې دا علاقه 14 چیرته ده، دا علاقه ده خضرموت سره، دا علاقه چیرته خضرموت او د یمن سره، یمن ملک دی او خضرموت هم یو ځای دی د دغه سره، مطلب چې دا علاقه سخت هوا الله پر واستلې وا او شپې او وته ورځي، هغه دا ساروی به داسې لړه کېدل لکه په اسمان کې مرغي، دا د ځمکې ساروی، دا خان او وزې او ګډې، ځکه خو یې چې وچو سره لاندې سیزي، وچو سره بیا لاندې سیزي. خو د نیکانو دپاره شهادت او د بدانو دپاره هلاکت، دا فرق دی چې کله په یو علاقه عذاب راشي او ټول په لپیټ کې واخلي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، الله یې د هغې فتنې او عذاب نه وډار شو چې صرف ظالمانو ته به ونه رسیږي، نیکان به هم ځان سره یوسي. خو د نیکانو دپاره شهادت او د ظالمانو بدعملو لپاره هلاکت، دا فرق شته پکې. خو نور به یوسي ټول وړي ټول. نو دا ساروی ماروی چې پاس پاسمانو کې تاویدلو، دویم ډېر غټ و چې کله به په یوه ونه وویشتلو، کله په بنه، او دا بازینګړی و چې پې اړالې به اخره کې دوی منډه کړلو، ګارو لن نوتل، ځکه چې په غرو کې غټ غټ کورونه جوړ کړي، ځان پسې ورونه را باندې کړل، الله دا ورونه پې ور مات کړل په دې اواز سره. اینې ور چې ماتوي بیا دمره کوي ور، نو پوه شه چې دا ډېره سخته هوا وه، او دننه یې چې ریګونه ور واچل، دا ګارې چې داسې را ډکې کړې چې سم کار یې وشو. نو الہ العالمین سره ارڅم شته، خو مونږ به دا وایو چې یا الله مونږ د تا فضل او د تا نعمتونه غواړو، او پروردګاره مونږ له دا ټول را نصیب کړي. او یا الله که نعمتونه او ډېر څه نه راکوي په دا دنیا باندې، خو یا الله د تا د عذاب نه حفاظت نصیب کړي. وذکر او ذکر کا آخا اغا ورور عادن دا عادیانو چې هود علیہ السلام نسبی ورور و، اس باغ ټیم کې انذر قومو چې وی يرول خپل قوم بالاحقاف په احقاف کې،
چې دا یو علاقه د یمن او د خضرموت سره یا د عمان او د عدن په منځ کې. وقد خلت النذر په تحقیق سره تیر شوي النذر پیغمبران من بین یدیه مخکې د دنا ومن خلفه او شاته د دنا او ټولو دا یو ناروا چې الله تعبدوا الا الله تاسو عبادت مکوئ مگر د یو الله تعالی. انی بشک ز اخاف یریګما علیکم بتاسو باندې عذاب یوم عظیم اغه عذاب د لوی ورځې. قالوا اول دوی اجئتنا آیت راغله مونږ ته اے هود علیہ السلام لتافکنا د دې د پر چت مونږ واړوي عن الہتنا زموږ د خدایانو نا فاتنا نو راوړه مونږ ته بما هغه تعیدنا چې تواده کوي زموږ سره ان كنت من الصادقین کچرته یې تدریختیا وینکو نا. قالوا فرمایل هود علیہ السلام انما بشک العلم عند الله علم دراتک د عذاب د الله تعالی سره دی. و ابلغکم او زرا سوم تاسو ته ما هغه احکامات ارسلت به چې زرا لګل شویم پاغي سره. ولکنی اراکم لیکن ز وینم تاسو قوم انداس قوم تجهلون چې تاسو جاهلان او جهالت کوئ. فلما پسر کلا راوه چې دوی اولیدلا څه شی ولیدلو عارضن پلن وریز مستقبل اودیتهم چې مخامخ وا اودیتهم هغه د دوی وادیانو سره دوی وادیانو ته مخامخ وریز راوختا. څه ویل قالوا ویل دغه عادیانو هذا عارض دا پلن وریز دو ممطرنا په مونږ باندې به باران وروي. باران نه هوا دو پکې خطرناک هوا دو پکې چې په فضا کې به تورا تو کی. بل هو بلکې دا وریز چوا ما هغه عذاب دی استعجلتم به چې تاسو توندی کوئ په هغه سره. ریح هوا دا فیها چې په دې هوا کې عذاب علیم دردناک عذاب دی. دا د عرش عظیم نه لاندې چې یو غټه خزانه او دا غنه الله پاک دا واره پری دا څومره واغانم چې چلیږي. تو دمرو هلاکوي کل شیء هر یو شی به امر ربها په حکم د رب د دې سره په حکم د رب د دې هوا سره. فاصبحوا بس دوی وګرځیدل لا یرا نخکار کېدل الا مساکنهم مگر کورونه د دوی ښکارا کېدل نور تمام مړ مړ پراتو. کأنهم اعجاز النخل خاویه د کجورو دستونو غوندې غټه غټه سټه پراته وي انسانان. کذالک هم دارنګ نزل قوم المجرمین مونږه بدل ورکو قوم مجرمانو ته. ولقد خامخ په تحقیق سره مکننا مونږه قدرت ورکړې دوی ته. فی ما هغه قدرت ان مکنناکم فیه چې مونږه قدرت نه درکړې تاسو ته فیه په دې ځمکه کې اے مکی کافرانو په دې علاقه کې. وجعلنا لهم او مونږه ګرځولیو د دوی د پاره سمع غوګونه و ابصار او سترګې و افئده او زړونه. فما اغنا نو لري نکړه عنهم د دوینا سمعهم اغه غوګونو د دوی اغه اوریدلو د دوی ولا ابصارهم او نلیدلو د دوی ولا افئدتهم او نزړونو د دوی من شیء شیء اسکانو یجحدون بآیات الله. باغه وخت کې چې دوی چې دوی به انکار کولو آیاتونو د الله تعالی نه. وحاق او نازل شو بهم په دوی باندې ما هغه عذاب کانو چې دوی به داغه عذاب پورې به یستهزئون ټوکی کولې. ولقد خامخ په تحقیق سره اهلکنا مونږه هلاک کړی دي ما هغه حولکم چې ګرچا پیر د تاسو نو من القرى د کلیو د خلقنا. وصرفنا الآیات او مونږه بیان کړی دي آیاتنا لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دوی را واپس شي. فلولا نصرهم الذين نول امداد نکړو د دوی هغه کسانو هغه بوتانو نتخذو چې دوی نیولیو من دون الله بغیر د الله تعالی نه قربانا الها نزدېکت لپاره خدایان. بل دلوا بلکې غایب شوی وانهم د دوی نه دا بوتان. وذالک افکهم او دا د دوی هغه بهتانو چې په الله یې تړلیو چې د الله سره نور خدایان شته. وما كانوا او هغه چې دوی یفترون چې د ځان نه به جوړول. و اذ او هر کلا صرفنا چې مونږه ها
وایز هر کله صرفنا چې مونږه واړول الیک استاتا نفرن یو نفر من الجن د پیریانو نا پیریان راغله نبی علیہ السلام په مختلفو موکو باندې نبی علیہ السلام مبارک لا پیریان راغلی لیلۃ الجن دا په مکه معظمه کې راغلی او په مدینه منوره کې راغلی عبد الله ابن مسعود سے فرمایي چې نبی علیہ السلام مبارک سره زه یو پیرا په مکه معظمه کې دا شی وته چې دا معنی لیکه تاو کړ راته وی چې عبد الله دغه لیکي نه مراوزه او دای مبارک داسې دشت لور کوشو چې ډېر زیات د کجورو ونه او دا داسې ځنګل غوندې وخت تیر کو خو ډېر وخت تیر کو ما خوستان نه پاس ټیم او چې دای مبارک بیا راوته راغی چې ما پښتنه وکړه چې ما ورته خبره نشته نو وی فرمایل چې را پیریان راغلیو او هغه ته ما تقریر وکړو نو ډیر پیریان د نبی علیہ السلام مبارک په دعوت باندې مسلمان شوی خو بیا هم په پیریانو کې د کافرو تعداد ډیر زیات دی ډیر زیات دی انتهایی زیات دی او دام د انسان د پاره لوی د عزت خبرو چې چرته په پیریانو کې پیغمبر نه تیر شوی نه په خزو کې او نه په پیریانو کې بلکې انبیا چې څومره دي دا په انسانانو کې تیر شوی او جن ویل شي پټتا او دا جنم د خلکو نه پټ خو انبیاء او تخکار کیږي دا موت نه پټي خو انبیاء کرام ته هغه ښکار کیږي نو ډېر خلکو مطلب چې ایمان راو نبی علیہ السلام په وفات په ټیم کې چې ځنه ژړا شو بیا خلک پوه شو چې دا پیریان ژاړي د نبی علیہ السلام په وفات باندې پیریان ژړل نو شتای لکه څنګه په د انسانانو کې مؤمنان دي او د نبی علیہ السلام امتیان دي دا سه په دې پیریانو کې مشته یو پیرایو شیطان او غالبا چې مسحر نامه یو کڅ نامه یو هغه په بوت کې نه وته د بوتانو صفات شروع کړو بوت لګیا د صفات کی نو تمام کافر سجده ورته ولګل چې او اینا وګوره موږ بوت خبره وکړي پکیل ته پکې او سرکشا پیرای نه وتلو نبی علیہ السلام ډیر خپش نبی علیہ السلام موجود دی په دا مکه کې په دې علاقه کې په غزای کې چې کوم ځای کې دا ماحول جوړو پیرای ولراغه ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپکهګه ما کانن د دا کار وکړو سبب زب دغه پیری په دې خله کې ورننه وزم او زب هم دغه بوتانو بدی بیان کوم او دا الله صفات په بیان کوم نو صحابه بیا هغه سکار وکړو بیا دوی چې او دا جادو شوی او داسې او داسې نو شته په پیریانو کې مؤمنان شته خو ډېر زیات کم دي کافران ډېر زیات دي انسانانو کې ډېر دي اوس هم د دنیا چې کوم تناسب وګوري د کافر آبادی زیاته ښه ترجمه ته ګور الله عزت او صورت په ختم کو نفر من الجن یو نفر من الجن د پیریانو نا نفر تین نوخله تر 10 په دې په بانځ کې یستمعون چې دوی غوږی خودو القرآن قرآن تا فلما پسر کلا حضروه چې دوی حاضر شول دغه قرآن تا قالو اویل دوی انصتو چوب شو زکه چې د قرآن پاک تلاوت کیږي دا چې نبی علیہ السلام مبارک په مکه معظمه کې وادي نخله دا یو علاقه دغه لوي راغی مکه معظمه نه په یو ورځ او یو شپې په مزل لري دا ځای فلما پسر کلا قدیا چې پورا شو تلاوت ول نو واپس شول الی قوم خپل قوم ته منذرین يرون کی قالوا اول یا قومنا ای زمونږ قومه دا پیریانو خبرې دي ان سمعنا بشک مونږه اوریدل دی کتابن یو کتاب انزل چې نازل شوی دی من بعد موسی رستو د موسی علی السلام نا مصدقا لما بین یدیه تصدیقون کې دا هغه کتاب چې مخکې د دین دی یهدی لارخای الی الحق حقتا و الى طریق مستقیم او برابر لارتا یا قومنا ای زمونږ قومه اجیبوا داعی الله تاسو منختو کوي د الله پاک د داعی د دعوت الله تعالی د داعی د الله تعالی و امنو او ایمان وروړي به په دې داعی د الله تعالی باندې یغفر لكم او بخی تاسو ته الله تعالی من ذنوبکم اغه گناهونه د تاسو
ویجرکم او اوبسط تاسو پناه بدر کی تاسو ته الله تعالی اوبسط تاسو الله تعالی من عذاب علیم د دردناک عذابنا ومن او هغه څوک لا یجب چې قبول نکي داعی الله هغه دعوت الله تعالی هغه د داعی د الله تعالی دعوت فلیس بموجز فی الارض ان عجز کون کوي پزمکه کې وليس له او نشته د لپاره من دونه بغیر د الله تعالی نه اولیاء او څوک دوستان اولئک دغه کسان فی ضلال مبین پخکارا گمراهی کی اولم يروا آیا دا کافران نګوري ان الله بشک الله تعالی الذي هغه ذات خلق السماوات والارض طالبا چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه ولم یعیا او نه استړی شوی بخلقهن په پیدا وخت د اسمانونو او زمکو باندې نه استړی شوی الله تعالی بقادر قدرت لري علی ان یحیی الموتى چې را ژوند کی دا الله تعالی الموتى مړو لرا بلا ویلین شرا ژوند کاله انه بشک د الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې خ قدرت لرونکی دی و یوم او پاغ ورځ باندې یعرض الذین چې پیش کولې بشي هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي علی النار ورتا دغه چې کومې دا د ټنډې وخت دي دا به چې غاټ وي او دا پخې دا به د دوزخي سره وتړل شي بالکل دا سه او او نه وو څه شي او انګلیش کې او شکل به تی جوړ کی دا د ټنډې وخت به د پخو سره ټینګ ټینګ وتړي او دا څه مطلب چې ګول شکل او دوی پرشته به سره ونسي او د کوم شیطان دی به مر سره تړلې نو سره و به نسی او خبره چي لا دې به ور خطا کی په دغه طریقې سره به الله پاک یو کافر ورچي یو کافر او چې دوزخ به داسې غټې پی وایي چې راتیر کو دوزخ په داسې غټې پی وایي داسې ډېر داسې لکه سړی ځنې د خپلې طبع خوراکي وي داسې وږی مې ډېر زیات که نه او داسې ځان نه مې څوکیم نه نو एकदम سړی پې ورټوپ کړي دارنګې به دا دوزخ مطلب یې چې پې راټوپ کړي او را به کوي او یا غزه زنجیر باندې به تړلې خو دغه دنیا نه د پرشتو غزونه ډېر سخت دي خو الٰه العالمین دې راته آسانی کی خو شکر دې مؤمنان یو ان شاء الله بیړم پار دې ان شاء الله مؤمنان یو بیا په داسې خپل عقیده کیو چې امید دې ډېر خپل عقیده زموږ تاسو نه بیا ادب یو نه ګستاخ یو نه د اولیاء دشمنان یو نه د انبیاء دشمنان یو بلکې د انبیاء او د اولیاء محبان یو مینه سر لرو نو ان شاء الله چې بیړم پار او کدا نور شې شوی نو خدای دې درته خیر پیښ کړي کار چرته راخ کړي کدا نور شې شوی ځکه چې اعمالم ټیک دي خو عقاید د زړه د نظریه ټیک کېدل هم ډېر ضروری دي د زړه نظریه برابر کا اعمال د کوي ډېر ښه کنه برابر کا خو ځا بیا هم لګ ډېر گزاره کیږي ځا خو اعمال برابر کا او که صرف اعمال وي او نظریه نه وي نو هیڅ هم ځکه چې د عملونه په یو سوچ باندې شي په یو نظریه باندې شي دا مجاهدین دي جنگي کې د الله د رضا لپاره خو برای راست مخامخ جنگيږي دا یو نظریه ده دا یو فکر دی دا یو سوچ دی چې که ژوندی راغلم ژوندی شهید غازی شوم او که ولګېدم شهید نو نظریه چې کله برابر شي بیا انسان په خپل ځان باندې نه نو نظریه او عقاید برابرې دل پکاره اوس د خلکو اعمال شته خو عقیدې ګاډې واډې شوې حدیقه الندیه دا یو کتاب دی هغه لیکي چې څوک چې د یو ولی نه انکار وکړي دا سړی کافر شو د یو ولی نه
نو څه فکرم دی دا خلکو پاک لباندې چې پیر بابا صاحب کاکا صاحب داتا صاحب غازی عبدالله شاہ بابا صاحب چرته شهیدان دي چرته بزرگان دي په بد باندې یادای انکار خاصین تی کی چې سپکه سپوري ورپسې ای ها فرشتے بورته وي الیس هذا بالحق آیا د غور حق نه چې تا په دنیا کې ته انکار کړو قالوا یی بدا کافرانه بالا ویلنا وربنا او موږ د قسمی په خپل رب باندې چې دا ور حق دی خود حق دی چې اوس ته برابرۍ ودلی د لړڅ قال او به فرمایي ورته فرشتہ فذوقوا العذاب وڅکا عذاب اوڅکې بما کنتم تکفرون په هغه څه چوي تاسو چې کفر بم کولو فاصبر نو صبر کوا کما صبر اولو العزم من الرسل اے نبی علیہ السلام مبارکہ صبر کوا لگا څرنګه صبر کړو اولو العزم پیغمبرانو هاغو پیغمبرانو صبر کړو چې هغه د لویو همتونو والو لویو ارادو والو من الرسل در رسولانو نا امام ابن جریر طبری رحمه الله لیکلی دی په دې حدیث نمبر 24240 دا حدیث نمبر دی دا حدیث کتاب چې دا 15 مبارکان دي اولو العزم پیغمبران د لویو ارادو والا پیغمبران کوم دي 15 اول نمبر باندې جناب محمد رسول الله از خیال اندر چې په مخلوق کې اول بچ ذکر کیږي که کتاب راړې او کا رساله راړې او کار شی راړې اول بس اول نامه کې دی دم رخو الله په ګوره لوی عظمت ورکړي دویم نمبر حضرت ابراهیم علیہ السلام دریم نمبر موسی علیہ السلام څلورم نمبر عیسی علیہ السلام پنځم نمبر نوح علیہ السلام دا درجم د انبیاء په پیغمبرانو کې دغه 15 پیغمبرانو مبارکانو درجه ډیره اوچته ډیره زیاته اوچته بزاد الله تقسیم دی صبر کوا اے نبی علیہ السلام مبارکہ دا د مکه کافرانو ته مختلف تکلیفونه درسوي کما صبر لګ څرنګه صبر کړو اولو العزم من الرسل هغه اوچتو ارادو والا من الرسل د پیغمبرانو او د رسولانو نا نبی او رسول کې فرق واضح دی نبی هغه شخصیت چې د الله تعالی د دین د رسولو لپاره یو قوم لای الله پاک منتخب کی خو شریعت هم سره نه وای او کتاب هم سره نه وای او رسول هغه شخصیت چې د الله د دین د رسیدو لپاره د په قوم کې منتخب شي خو نوې شریعت هم سره او نوې کتاب هم سره رسولانو تعداد 313 دی او د انبیاء وغه 1,24,000 کم زیات په دغه رسولانو کې بیا دغه 15 درجه ډیره اوچته ولا تستعجل لهم او تتندی مکه ود دوی د پاره کانهم لک چې دوی یوم په هغه ورځ باندې يرونه چې دوی ویني ما هغه عذاب یوعدون چې دوی سره وعده کول شي لم يلبسوا دوی بټیم تیر نه کی الا ساعه من نهار مگر یو ساعت من نهار د ورځنا بلاغ دا نصیحت یعنی هذا بلاغ فهل يهلكوا نبشی هلاک ولی الا القوم الفاسقون مگر هغه قوم چې هغه فاسقان دي په فرد کامل سره چې کافران دي صدق الله العظیم صلی الله تعالی